چې تا نه مخکې دغه کلاشینکوف چې کومو خلکو اخیستی و هغه ټول قبرستان ته په ګولۍ باندې لاړل نو ته په دې باندې سوچ ولې نه کوې خدای ته ګورو دوم چې آیسکم لهر روان ده زما مشران په دې خبره باندې ولې غلي دي ما څوره ځوانان په دې خبره باندې اخیر دي دې باندې هغه پکار ده کله راسي پاکستان جوړ ده په دې موږ علاقو باندې د خانیزم یو راج ده لکه مروت چې ډېرو خلکو دا دعوې وکړې چې موږ د خانیزم خلاف وروتلي یو دې ټاونډال چې ما ته خو ډېر لږ کسان ناست دي خو خان ډېر کمزوری سړی ناست دغه ټاونډال چې داسې کسان چې د ټاونډال ورته ډک به وو دغې جلسې چې خبرې کولې چې عوامه دا عوام څه غواړي دا چېرې غټ خره ته غټې بلا ته ور وجنګوه دا د خانیزم نه تنګ دي خو چې کله 2018 الیکشن راغی نو دغه سړي د خانیزم په حمایت چې د الیکشن کمپین شروع کړه دغه خانانو دغه کمپین چلاوه تاسو مخکې وو دغسې کورومپار نه آواز چیک شو یو آزاد کس چیک شو چا نام د نه اخلم ما پر ټول قابل قدر دي خلک اشارات یار یو پېژني کورومپار نه آواز چیک شو چې د خانیزم خلاف و آزاد ګروپ مې ده یو خان نه منو یو نواب نه منو خو هغه نه بعده منې خان تاسو وینو چې خان خانانو سره ناسته که نه ده ناست دا میډیا ول ناستي دا خبره دې ګواه دي دا کسان ناستي دا کسان بیا د خانانو سره ناستي که نه ناست هغه نه بعده ویلفیر سوسایټي په نام باندې چا د یو بلې پارټۍ په نام باندې تحریک شروع کړي امداد په نام باندې خو چې شاته کاغذ پسې ګورې بیا د لا یوه خان غلامي لا د بل خان غلامي واحد که خانیزم خلاف جدوجہد شروع کړی ده تحریک شروع کړی ده نو یو پاک سرزمین پارټۍ شروع کړی ده ما سره دا څوره ممبران بذات خود د خپله دا څوره ما سره د پارټۍ ممبران ناست دي شکر الحمد دی په یوه کس باندې به دا نه که پوچ دا د خان سړی ده لا د دغه نواب سړی ده لا دغه مخته کړې ده لا دغه مخته کړې ده شکر الحمد دی په خپل دم باندې په الفل سره درته وایم په کلمې سره درته وایم چې ما ته د هېڅ چا حمایت نه ده حاصل ما ته د صرف خپلو وروڼو یار دوست ملګرو کارکونانو داسې ځوانانو داسې میډیا ټیم داسې خپلو خلکو ما ته د صرف دغو خلکو حمایت حاصل ده دوه الزام په موږ باندې دا لګېږي چې تاسو سره اسټیبلشمنټ ده تاسو اسټیبلشمنټ ورمخته کړي یو بلکل زه دا منم چې موږ سره اسټیبلشمنټ شته دې چې بلکل شک نشته وا اسټیبلشمنټ یو الله ده د زمیني قوتونه نشته موږ سره نه د موږ د چا زمیني قوتو غلامان سال راسې دا خانیزم په موږ علاقې باندې راج ده چېرې یو میډیکل کالج ورته وسو انجینرینګ کالج ورته وسو مروتو چې یو عام غریب سړي چې 300 کنال هم دته عام یو غریب سړي ده خو اوس غریب ده څومره ستره علاقه مو پرته ده 75 ساله دور چې موږ مروتو چې د سینټ چارمینان پاته سلو د وفاقي منشتران پاته سلو ایمنیګان پاته سلو اچھا تقریران او خبرو ته غوړم چې بیا دعوی او شرطونه لګوي ورته وایي چې راځه ټټي حساب ته راځه چې تا ته ټول استقبال درکوي او ټټي حساب ته ورچو بیا به ما ته ګیر تر وتلای نو خان چې دوره تکړه جان ګڼې تا د مروتو پاره خان څه وکړو میډیا واسه مجدار د چا نام نه اخلم خو دوه تقریران نه دي چې دا خبرې کړې وې که نه وفاقي وزیران سینټ چارمین گورنران غټ غټ کسان موږ مروتو چې پاته سوي دي که د یو نهر موږ ته راغلی وی نن به د موږ مروت ټول نوابان وو بیا چې نوابان شي بیا ته خان ته مجبوره کېږي نو خان همت قطعا مارو بل دغسې چې ما کومه خبره وکړه چې خانیزم خلاف واحد پاک سرزمین پارټۍ یو په میدان شي دا کچار باندې ثابته کړه چې دې ته خان سړی
तापस دا ایجنډا دا تاسو دا ایجنډا دا په هغه ورځ په د پارټي نه ان شاء الله د سیاست نه به توبه کوو اوس کور کر اجلاس په خبره راځو اخیری چې میډیا کردار ته ډېر شکریا ادا کوم چې څوره میډیا ول مشته عزت را کوي د موږ پروګرام ته کاورج ور کوي